اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو سامعینو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د یو عظیم زه د یو عظیم پلار نه او تاسو د یو عظیم استاذ نه محرومه شوئ. الله دې د هغه شهادت قبول کړي او الله دې موږ ته د هغه د تپوس او د هغه د قاتلانو ته د ورسېدلو توفیق راکړي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په اول ورځ هم ویلي وو چې ریاست د مور او د پلار په حیثیت وي او تحفظ چې دی دا د ریاست په اهم فرایضو کې دی او چونکې هغه موږ ته نه راکړی شو او دوی په هغې کې موږ بېځایه خالي لاس پرېښودلو. خو بهرحال څه چې وو هغه ستاسو ته وړاندې دي. اوس زما د والد صاحب تقریبا نن 4مه ورځ ده او موږ په خپل غم او په درد کې یو، خو چې د دوی کم هم د تاڼهدار یا د ایسیچو یا د ډي ایس پي حد نه زیات سړی خو موږ ته راغلی نه دی، خو چې هغه تاڼهدار قدرې هم راغلی دی. موږ ورته ډېر عزتمن قدرمن خلک پرېښي دي او دوی سره ناسته کړې ده چې موږ ته څه نه څه هم څه خبرې موږ ته یا معلومې دي یا موږ طرف نه څوک کوآپریشن هم کېږي، موږ هر قسمه کړی دی. خو تاسو ته پته چې زما د والد صاحب خبره ده د تاڼهدار یا د ډي ایس پي یا د دې خلکو د رینج خبره نه ده، خو بهرحال موږ ته رالیږي، موږ د هغوی هم شکریا ادا کوو، هغوی ته خپل هغه کوو ورسره. خو تر نن ورځې پورې په 100 کې 0.5% نه بلکې دا 0.5% هم چې څومره هغه باندې تقسیمیږي دومره پورې زما د والد صاحب نه غم شوی دی نه څوک پکې سنجیده دي. خو بهرحال د ریاست ته د سټیټ ته چې چونکې زما پلار او زما چت خو ما نه لاړو، دویم چت دویم پلار دا د سړي ریاست وي. زه نن د پښتنو چې کومه قومي جرګه ده د دې ملګرو په مشاورت او خپل د والد صاحب یو فریاد تاسو تقدم او د هغه د تپوس یو ټایم د تقدم چې تاسو ته بیا هم سوال کوم چې تقریبا 4 ورځې وشوې ریزلټ 0 دی. خو بهرحال تاسو بیا هم وایئ چې یاره ورکه ده ورکې پسې ګرځېدل غواړي، کنی چې تاسو خپله ورکه وي هغه ډېر په منټونو کې په ګنټو کې تاسو هر څه کلیر کوئ. خو بهرحال موږ بیا هم یتیمانان یو، د یتیمانانو د خیر دی لږ ډېر ټایم ولګي. نو د اختر 4مې ورځې پورې زما تاسو ته دا یو ټایم دی، یو هغه ډیډلاین ټکی به ځکه نه کوم چې یتیم یم، دا غټه خبره د یتیم خولې سره بده لګي او ډېر د بېوسه سړي او ډېر بېوسۍ کې پاتې شوی یم، ډیډلاین به نه ویم. خو اختر 4مې ورځې پورې تاسو ته ټایم دی چې زما د والد صاحب قاتلان او زما د والد صاحب سره چې چا هم بد کړي دي، که هغه په سیول کې دي، که هغه په سرکار کې دي، که په اداري کې دي، که په غیر اداري کې دي، خو چې زما د والد صاحب په مرګ کې څوک هم ملوث دي باید چې هغه د ما سره د عوامو ته په ګوته شي او داسې دې په ګوته شي، داسې دې ونیوی شي چې یو عام پډري نه چې هغه دې والی وي ټکولی وي او هغه باندې دې منلي وي چې زه دا یم، نه چې زه ورته ویم چې او دا قاتل دی، چې زما پلار دا شاګردان ورته وایي چې دا قاتل دی، نو موږ به ریاست نه دا ووایو چې او الله تعالی اجر درکړي تا موږ سره ښه وکړو. او که ونه شو داسې د اختر 4مې ورځې نه پس پورې نو بیا به موږ یو داسې سختې فیصلې ته مجبور وو چې ځکه د پلار پرې بدن او د پلار وینه دا که هر څنګه وي زه یې که معاف کړم، زما د پلار د شاګردان چې کم تعزیت ته خلک راځي او کم چرګې ته کم جنازې ته خلک راځي، په جنازې کې اوس هم ډېر خلک ما نه په دې ګیلمن دي چې دا فیصله خو تا هغه وخت کې په کار وه. خو ما بیا هم وایي چې ریاست سره چې څومره ټایم ورکړو هېڅ خبره نه ده. نو د اختر 4مې ورځې پورې حالات زما په لاس کې د پلار سربازان د پلار شاګردان دوی ته زه بیا هم سوال کوم چې اختر 4مې ورځې پورې صبر وکړئ او که د اختر 4مې ورځې پورې نه پس دوی زما قاتل زما ملزم ونه نیولو، د اختر 4مې ورځې نه پس چې موږ هر قسمه سخته فیصله وکړه د هغې ذمهوار به بیا دا سټیټ وي، د هغې ذمهوار به بیا دغه افسران وي چې ما ته تاڼهداران وي سیچوګان رالیږي او خپل هلته ناست دي. او بل د پلار سره زما د پلار یو خوږ ملګری یو نږدې ملګری دا کوړی شهید چې
چې کوم په دې اوس ورځو کې زما د پلار نه څو ورځې مخکې هغه شو چې د هغې بچي دلته ما ته راغلي مو تعزیت ته نو د هغې هم دقه د اختر څلورمې ورځې پورې ریکویسټ کوو چې دا دې ونیوی شي او دوی ته دې ښه مضبوطه سزا ورکړی شي که یې ونه کړله نو موږ هغوی ته سوال کوو او چې څومره شهدا شوي دي د هغوی ټولو ته هغه کوو چې بیا به انشاءالله موږ دا ټول د دوی ټولو په مشاورت سره انشاءالله بیا به په د اختر څلورمې ورځې نه پس څه داسې فیصلې کوو چې بیا به سټیټ کم سے کم موږ نه ګیله نه کوي او باقي د 11 اکتوبر په وساطت باندې چې کومه جرګه جوړه شوې زما والد صاحب د هغې جرګې غړی و د هغې ترجمان موږ سره ناست دی دوی که څه خبره کول غواړي وما علینا الا البلاغ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو به د دغه ځای نه شروع وکړم چې په دې وطن کې د پښتون په وطن کې دا تقریبا د 13 کالو نه بدامني ده او جنګونه دي او د جنګونه چې کوم دی نامعلوم جنګونه دي دا زموږ د وطن جنګونه نه دي دا زموږ د خاورې جنګونه نه دي دا زموږ په مفاداتو کې جنګونه نه دي دا حتی د پاکستان د ریاست په مفاداتو کې د حالات نه دي نو د دې جنګ نه د دې بدامنۍ نه او د دې خونریزۍ نه دا د پاکستان اول پښتون ته چې څومره توان ورسېده او روان دی رسیږي بیا د پاکستان اقتصاد او د پاکستان عوامو ته څومره توان ورسېده او اوس خو لګیا د اور چې کم دی د پښتنو د حدودو نه ورننوځي د پاکستان د نورو حدودو ته نورو صوبو ته نو اوس هم وخت دی موږ دا خبره کوو چې د پښتون جرګه چې په هغې کې موږ هم شهیدان کړي یم یو او په هغې کې چې کوم دی زموږ په خلاف افایرونه او د دروغو جعلي افایرونه په هغې کې خلک نیول دا ټوله سلسله یې روانه کړې وه نو مفتي صاحب چې کوم دی د عالمانو په ډله کې د دې وطن یو غیرتي عالم و او هغه د دیني تبلیغ د دینی واز او د دینی لارښود نه علاوه چې کوم دی پښتون هم و او د خپل وطن د خپلو حالاتو د هغه په زړه کې یو درد و نو چې کله دا جرګه موږ دایروله او د جرګې کې موږ ټول پښتانه راوغوښتل نو په هغه کې د علما د جملې نه چې کوم دی ډېر په د زړه د اخلاصه د موږ سره په هغه جرګه کې شریک شو او بیا په هغه جرګه کې د خپل تنظیم په بنیاد باندې د خپلو خلکو د هغه سره چې کوم خلکو د هغو په انتخاب باندې دی د جرګې غړی منتخب شو نو مونږ یې بیخي چې کوم دی د خپل د دغه جرګې یو اهم غړی او رکن بولو او مونږ په دې سخت چې کوم دی احتجاج کوو د دې عمل سخته غندنه کوو سخت مذمت یې کوو چې دی شهید کړی شو نه خو ده داسې څه کار کړی و چې هغه د دې قابل ګرځېدلی وي چې هغه هغه سره د عمل وشي نو موږ چې کوم دی مکمل د دې کورنۍ سره په غم کې شریک یو ولاړ یو او د دوی سره د دغه د قاتلانو په موندلو او لټولو کې او د دوی د کورنۍ سره په هر قسم احتجاج کې په هر قسم ملاتړ کې موږ د پښتون قومي جرګې طرف نه د دوی سره د ملاتړ اعلان کوو بل چې کوم دی موږ د حکومت نه دا هیله لرو د صوبایي حکومت ته خو موږ چې کوم دی پښتون قومي جرګه څو ځله لاړو د پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ ته لاړو ډاکومنټ یې رانه وغوښتل هغه مو پکې پیش کړل او د وزیر الله صاحب د تمام پاکستان د سټیک هولډرز په اجازت باندې د مرکز او د ادارو په وینا باندې په هغه وخت په هغه موقع باندې د موږ سره جرګه کړې وه چې جرګه هم پوره امن وشي او حالات هم کابو شي نو هغه جرګه هم پوره امن وشوه حالات هم کابو شول او په هغې کې د موږ سره دا وعده کړې وه وزیر الله صاحب چې دا کوم افایرونه په دې بنیاد باندې شوي د جرګې په بنیاد باندې دا ما ختم کړل او چې کم پکې څوک بندیان وي هغه به هم ریلیز کېږي او نور ګرفتاریان هم په دې کې نه کېږي او چا چې دا قتلونه کړي په هغه موقع باندې موږ 4 کسان شهیدان شوي وو نو هغوی به چې کوم دی ازاله په دا شکل کې کېږي چې هغوی
ذمهوارو خلکو ته چې چا دا کار کړی هغوی ته به قرار واقعي سزا ورکول کیږي. نو د مونږ چې کم دی بندیان هم نور یې هم ونیول، هغه یې هم راپرې نه خول او هغې نه پس یې نور اف آی آرونه هم درج کړي. نو موږ حکومت ته یو وار بیا تکراروو چې د دې سلسلو نه چې کم دی د جنگ، د جدل، د خرابي، د بدامنۍ نه بغیر نور هیڅ نه حاصلېږي. نو حکومت ته چې کم دی مهرباني وکړي چې د اف آی آرونه دي هم زر تر زره ټول جعلي اف آی آرونه دي، په کې کې یو حقیقت نشته دی، دا هم ختم کړی شي. او په دې جمله کې موږ د پښتون جرګې قومي مشران یې نیولي چې هغه ملک نصیر احمد، صمد لالا، علي وزیر، حقیار مسعود او داسې نور، دا ټول دې راپرېږدي. او د اکولي چې کوم واقعه شوې وه د مولانا حمید الحق سره، د هغې هم تحقیقات وشي او مجرمان دې په ګوته شي او هغوی ته قرار واقعي سزاګانې ورکړی شي. او آینده دی چې کوم دی د داسې قتلونو، د داسې ړندو قتلونو او د دې حالاتو په سختۍ سره مخنیوی وشي. مهرباني.